بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم خوږو کتونکو اوریدونکو. آصف نثار غیاسی سونو جری سره بیا حاضر دی او خبره وکړو نن د خیبر پختونخوا د امن امان په صورتحال باندې. اگر چې په دې موضوع باندې نن سبا مونږ ډیر پروګرامونه کوو، خدا د وخت ضرورت دی ځکه چې امن نوي نو مونږ د نه پیلم بار بار یو خبره کوو چې نه به ترقی، نه به خوشحالي وي، نه به سوکالي وي، نه به تعلیم، نه به تجارت وي. خو نن ټاپک لږ جدا داسې دی چې یو عجیبه غونډه کې مطالبه مخې راغلی ده د حکمران جماعت د طرفه چې کم په دې صوبه کې حکمران جماعت ته پاکستان تحریک انصاف د هغې د پولیټیکل کمیټه چې کم میټینګ شوی دی د صوبې هغې کې هغې یو داسې مطالبه کړې ده چې فلفور دی د صوبې نه د قبایلي اضلاعو نه خصوصا فوج دی اوزي. دا یو ډېره لویه مطالبه کړې ده. خو دویم طرف ته مونږ دا ګورو چې کم د دې صوبایي حکومت دی هغه نه صرف دا چې دا مطالبه کړې نه ده، بلکې زه دا وایم چې د مطالبې حمایت هم نه دی کړی، بلکې موږ اوس خبره کوو نن خپلو میلمنو په ذریعه چې دا وخت د صوبې کم مختلف علاقو کې اپریشن شروع دی. په خصوصي توګه باجوړ کې چې کم اپریشن شروع شوی دی هغه د فوج په مدد سره دی او د فوج په انوالومنټ باندې روان دی. نو سوال دا پیدا کیږي چې پارټي مطالبه کوي چې فوج دیوزي او دغه پارټي صوبایي حکومت فوج ته وایي چې مراشي او موږ سره مدد وکړي. نو دا آیا دا سیاست دی، دا ضرورت دی؟ او که دا سیاست وي نو آیا داسې سیاست پکار دی هم که نه؟ په دې موضوع خبرې کې موږ سره په سټوډیو کې موږ سره موجود دی زموږ سینیر صحافي تجزیه‌کار او ملګری عقیل یوسفزی صاحب. هغې ته هرکلی وایو. ډېره مننه آصف صاحب. او د هغې د موډ نه پته لګي چې هغه نن موږ بیا په زور ګیر کړی دی چې خبره به کې بیا به ځې دا کار به ول ما کوو که نه، نو به تا چې مېلمانه به راغله هغې به میلاوېدو له راغلي وو او تاسو به اوچت که دا بلکې بعض ټایم کې به شیډول پروګرام نه ما به کېنول. د هغې بنیادي وجه دا ده آصف صاحب، ډېره مننه تاسو اورېدونکو ته سلامونه او احترامات د افغانانو خبره. د هغې بنیادي وجه دا ده چې زموږ سره د دې صوبې د مقدمې د دې صوبې د معلوماتو د انفارمیشن شیرینګ چې ورته موږ وایو بیا په هغې باندې د تجزیې کول دپاره چې دی که نه، دا نه چې موږ یې څه یو، خو د سونو پښتونخوا نه علاوه موږ ته یو پلیټفارم چې دی مؤثر پلیټفارم هغه دستیاب نه دی. او بیا په صوبه کې حالات دومره دغه دي کړکېچن دي چې زه اوس هم ګڼم بعض ټایم کې موږ ته خلک وایي د مېلمانه یا کالرز دغه کوي چې یاره د کرنټ افیر پروګرام زیات دي. زما خپل خیال دا دی چې دا اوس هم کم دي، ځکه چې هر 2 غنټې بعد په یو علاقه کې داسې یو واقعه کېږي، یو داسې سټیټمنټ راځي. بیا دا واحده صوبه ده چې په دې کې د 1400 یا 1200 کالو نه چې د تحریک انصاف حکومت دی. لکه دا ډېره عجیبه صورتحال نه دی چې یو طرف ته په وزیرستان کې کرفیو لګېدلې ده، هلته کې د اپریشن چې دی تیاری روان دی. په بنو کې چې دی آصف صاحب د پرون نه په دې خوا باندې اپریشن روان دی، هلته کې په مین سړکونه چې دي هغه طالبانو ګروپونه چې کوم دي هغه قبضه کړي د پولیس کنه. بیا په باجوړ کې چې د په دې ټایم کې چې ما تاسو خبره کوو اپریشن روان دی د باجوړ اپډیټ زه تاسو نه اخلم، خو پیل ملمنو دوه ملمنو تعارف وشي. موږ سره به ساجد حسین توري صاحب هم په لاره باندې سابق وفاقي وزیر دی او زموږ صحافي تجزیه‌کار رول ملګری عرفان خان هم وي. عقیل صاحب تاسو خبره شروع کړې وه، زه به آغاز هم د دې باجوړ نه وکړو. نن باجوړ کې کاروایي روانه ده، تاسو څه اپډیټس دي او په دې کې د فوج انوالومنټ څومره دی؟ فوج خو تل د اپریشن شروع کړی. آصف صاحب سوال دا پیدا کېږي که نه چې لکه د دې نوبت ولې راغی؟ د دې نوبت ځکه راغی چې په 2015 کې په باجوړ کې لږه ډېره ډیټا چې اویلیبل پیپس چې کوم یو رپورټ جاری کړی او ډېر معتبر اداره ده، صرف په باجوړ کې 15 واقعیت شوي دي یا حملې شوي دي. ګوره دا ډېر زیات تعداد دی، دا د شپږو میاشتو دی. او جی دا ډېر زیات تعداد دی که نه. بیا کو تاسو وګورئ نو په باجوړ کې باجوړ د کلدم ټي ټي پي د قیادت په پس منظر کې چې دی ډېر اهمیت لري. دوه زموږ سره داسې درې زموږ سابقه ایجنسیانې داسې دي چې د هغې نه ټي ټي پي چې ده یا د ټي ټي پي نور ګروپونه چې دي هغې د هغې قیادت پیدا شوی دی. وزیرستان دی، ممن دی او بیا دغه د باجوړ ده. په باجوړ کې بیا بل کمپلیکس مسله چې کوم ده ایشو چې ده هغه هلته کې د داعش موجودګي ده.
او د داعش او د کلدم ټي ټي پی په منځ کې په خپلو کې چې دی هم ډېر غټې مسلې چې کوم دي د اختلافاتو یا هغه چې دی په خپل ځای باندې جی وای د جی وای تاسو یقینو کې په باجوړ کې د جی وای لیډران چې کوم دي عہدهداران هغه د کور نه شي وته البته کې جی وای ته دومره غټ پرابلم دی دغه کم واقعیات چې په دغه د شپږو میاشتو کې شوي دي په دې کې صرف د جی وای چې دي 13 کسان چې کوم دي په ټارګټ کیلینګ کې چې دی هغه وجلی شوي دي او ظاهره ده چې هغه عام خلک نه هغه د پارټۍ عہدهدارانو پکې بیا تاسو کتل چې یو څو ورځې مخکې هلته کې مولانا خانزیب چې دی چې هغه یو اعتدال پسند او امن پسند سړی و هغه په کومه طریقه باندې چې هلته کې ووژلی شو بیا زه حیران په دې باندې یم چې یو طرف ته دغه صورتحال یي بل طرف ته دلته کې زمونږ بعضې سیاسي قوتونه یا کارکنان چې کوم دي هغه دا بیا مطالبه کوي یا دا بیانیه چې دی اسټابلیش کوي چې یاره ریاست چې دی هغه اقدامات نه کوي چې ریاست بیا کله اقدامات شروع کړي نو دا اوس ما کتل تاسو هم کتلي چې د سوشل میډیا باندې تصویرونه چې دي د زخمیانو هغه دغه کېږي شیر کېږي او وایي چې د پاکستان پوځ چې دی د پښتنو نه سرکوشي کوي که نه یا څه وکړي لکه ریاست چې کوم دی صوبایي حکومت خو هلته کې ښکاري نه ټیک شوه او هم په دغه صورتحال باندې دا پروګرام چې ختم شي په 9 بجې به دا ختمیږي په 10 بجې باندې سی ایم صاحب چې دی هغه په سی ایم هاوس کې اهم هنګامي اجلاس راغوښتی دی هغې کې به ورته آی جي انټلیجنس ایجنسیانو چې کوم سیول ادارې دي د هغو سربراهان او چیف سیکرټري چې دی هغه به ورته بریفینګ ورکوي نو دې کې یو عجیبه غوندې کنفیوژن وي چېرته هم یو اپریشن چې دی که نه هغه یو ښه تجربه نه وي هر اپریشن چې دی هغه د ځان سره ډېر زیات کمپلیکیشنز راوړي هغه ډېر زیات واقعیات راوړي سایډ افیکټس راوړي هغې کې کولیټرل ډیمیج کېږي هغې کې چې دی ډېر تلخ واقعیات مخې ته راځي خو خبره دا ده چې لکه بل آپشن څه دی یا خو دا ده ما په بل ورځ کې خبره کوله بیا ډېر خلک پې خفه وو ما ویل چې ګورئ کو د صوبایي حکومت او صرف د صوبایي حکومت خبره نه یم آصف نثار صاحب د فیډرل ګورنمنټ هم که د دوی دا لا تعلقي د خیبر پښتونخوا د امن و امان یا د سکیورټي د دې معاملاتو سره نو ما هسې په طنز کې چې دی په غوسه کې مې یوه خبره کړې وه ما چې یاره ښه خبره بیا دا ده که نه چې د قبایلي سیمه او د جنوبي عضلات چې دي که نه د طالبانو ته حواله کړي تاسو خبرې آصف صاحب په دې میاشت کې نن 13 تاریخ دی یو کم 13 دی ټیک شوه په دې کې د خیبر پښتونخوا په 19 اضلاع کې چې دی که نه کارویانې شوي دي څو ضلعې دي د خیبر پښتونخوا 22 کو 4 دي دا خو د نیمه خیبر پښتونخوا نه زیات چې کم دی نو هغه دغه خلکو په دغه کې د حملو په لپیټ کې ده یا په ولقه کې ده نو په دې کې بیا سیکورټي فورسز څه وکړي پولیټیکل دغه را روان دي لکه یو اویرنس چې دی یا مشاورت چې کوم دی د تجاویز او تبادله غره روانه ده جی وای دغه وکړل قبایلي امیدین دغه ته بوتله ده پرایم منسټر هاوس ته بوتله ده د هغې د مخکې جی وای چې د قبایلي دغه باندې د ایشوز باندې جرګه کړې وه بیا اے ان پي وکړه بیا چې د اے ان پي نه مخکې آل پارټیز کانفرنس شو په سی ایم هاوس کې چې هغې کې ګورنر هاوس کې یو ایونټ شو بیا سی ایم هاوس کې آل پارټیز کانفرنس شو په هغې کې غټې پارټیانې چې د هغو شرکتونو که صرف جماعت اسلامي چې دی او قومي وطن پارټۍ پکې شرکت کړی بل قابل ذکر پارټي پکې نه وه بیا د هغو رویې ته وګوره که نه هغې چې څوک رانهلل نو دا د صوبې د امن دپاره چې د سنجیده نه دي بهي هغه خلک دا خبره کوي چې د دې صوبې د بدامنۍ ته ذموار د سټیک هولډر د صوبایي حکومت ته وایي اے ان پي هم دا خبره کوله پیپل پارټۍ هم دا خبره کوله نون لیګ هم دا کوله جی وای هم دا خبره کوله بیا سبا چې دی دغه جرګه ده د جماعت اسلامي دا ورپسې چې دي زما په خیال باندې یو بله جرګه چې د هغه هم راغوښتی کېږي په دغه کې د تحفظ پاکستان عین تحفظ پاکستان هغې هم یو جرګه راغوښتې ده زما خپل خیال دا دی چې حالت دې نهج ته رسېدلی دي چې فیډرل ګورنمنټ صوبایي حکومت او زمونږ ملیټري اسټابلیشمنټ چې دی کو دا په یو پیج نه شو او دا پولیټیکل پوینټ سکورینګ رواني نو بیا ته دا ویلی شې د بدقسمتۍ نه چې زموږ صوبه چې دا به د دې کې ریاستي ریټ چې کوم دی هغه به ختم شي د باجوړ چې تاسو خبره وکړه متضاد اطلاعات دي ځکه چې هلته کې کمیونیکیشن پرابلم دی هغسې دغه نشته هلته کې مختلف علاقې چې دي هلته کې مورچې جوړ کړی شوي دي هلته کې اپریشن چې دی هغه د 11 بجو نه شروع دی او په جماعتونو کې اعلانات هم کېږي د دواړه طرف نه د دواړه طرفه دا اطلاعات هم را روان دي یا دا الزامات دي یا دا بیانات دي چې
د چادر او چاردیواري تقدس چې کوم دی هغه په عمل شوی دی. بعضې ویډیو داسې راغلی دی چې وایي چې هلته کې چې کوم مقامي طالبان دي هغې کورونو ته او جوماتونو ته چې دي یا حجرې چې کوم دي هغې ته ورننوتي دي، لکه هیومن شلټر ورته کوڅو د هغې په هیومن شیلډ دپاره شیلډ دپاره هغه استعمالوي. بیا بعضې د فایرنګ د وجې نه زما چې لږ ډېر معلومات دي هغه دا دی چې 12 کسان چې کوم دي هغه زخمیان دي او تر اوسه پورې د چا د مرګ یا د شهادت چې د اطلاع چې ده هغه د هغې څه تصدیق نه دی شوی. خو ظاهره ده چې دا 3 ورځې به دا کم تحصیل مامون چې دی چې په دې کې له ټولو زیاتې واقعیت شوي دي نو 3 ورځې به دلته کې اپریشن چې دی هغه به جاري وي. حکیم صاحب تاسو خبره وکړه د وفاقي حکومت د صوبایي حکومت او ورسره د ریاستي ادارو او تاسو دا ګورئ نه که موږ د خپلې صوبې خبرې وکړو تاسو خپله ذکر وکړو چې ټولو پارټو بیل تاسو هرې پارټۍ چې دا بیل بیل دکان سجاول شروع کړي دي او هر یو دا وایي زما کوم اے پی سی ده هغه اصلي اوریجنل اے پی سی ده او بیا دغه اے پی سی په رڼا کې هغې خپل یو جرګه جوړه کړي سره د جے واي د این پی او د پی ټي آی او بیا فلان فلان. نو دغه د سیاسي پارټو د پوینټ سکورینګ اوسه پورې روان دی. او بل سوال به زما تاسو نه دا وي چې لکه سیاسي پارټو غیر سنجیدګي به هم تاسو لکه بیان کوي ورسره هغه سیاسي جماعتونه لکه نون لیگ شو یا پیپلز پارټي شو یا جے واي شو 3 ورځې پهله 4 ورځې پهله خو په الیکشن کې د پی ټي آی اتحادیانو او بیا په دویم ورځ چې بیا پی سی کېږي بیا وایي نه چې موږ سره نه کینو. نو د پی ټي آی سره سره تاسو ګورئ نه چې دا نور سیاسي پارټۍ چې دي د دې رویې غیر سنجیده دي نو چې دا ټول دومره غیر سنجیده دي چې سره د وفاق نو د دې ټولو د قیمت په موږ ادا کوو. بیا همداسې ده که نه عام خلک چې دي هغه ډېر زیات متاثره کېږي. لکه تاسو دا ډېر ښکلی مثال ورکو ستاسو به هغه تصویر هم یاد شي چې امیر مقام صاحب او ګورنر صاحب او وزیر اعلی صاحب او د هغې شان نزول دا و پس منظر دا و چې چا وزیر اعلی صاحب ته وویل چې یاره هغه د سوات واقعې په پس منظر کې هغه ورځ باندې د سوات د واقعې چې دی نو رپورټ راغلی نو دوی چې موږ تحفظ نشو ورکولی خلکو ته سیلانیانو ته نو خلک دې نه راځي. د هغې نه بعد دوی بیا قهقهې لګولې. امیر مقام صاحب هم هلته کې ناست و چې د هغه په سوات کې ډېر غټ سټیک دی. تاسو یې خبره کومه چې دا اشرافیه ده لکه وزیر اعلی صاحب او ګورنر صاحب چې دي دا فسټ کزن دي او امیر مقام صاحب هغه ټیکهدار دی خو څوک خفه کېږي 20 ډله دې پې خفه شي چې هغه په دې حکومت کې هم په خیبر پښتونخوا کې له ټولو نه زیاتې ټیکې د هغه سره دي او د پرویز خټک صاحب په دور کې هم وې او د محمود خان صاحب په دور کې خو ډېرې زیاتې. ټیک شوه. اوس دا اشرافیه ده د دوی دپاره د بعضې خلک چې دی هغه جنګ خرڅوي. موږ به دا ووایو چې کله د ټي ټي پي یا جماعت الاحرار هغه ډېر اکټیویټ شوی دی یا د لشکر اسلام یا ګل بهادر ګروپ چې دی دا جنګ خرڅوي. خو دا تاسو چې کوم طرف ته اشاره وکړه که نه دیو امن خرڅوي. دیو د پولیټیکل پوینټ سکورینګ په نوم باندې امن خرڅوي او د دې نه تاسو اندازه ولګوئ چې این پی چې کله په سوات کې اپریشن کوو سوات کې کړی اپریشن که نه نو په هغه وخت کې فوج چې دی ډېر ښه ډېر صفت او په هغه وخت کې به سبدسار صاحب موږ ته به د ایس پی آر د بعضې افسران چې ظاهره ده چې هغه د میډیا سره انټرکشن د ایس پی آر دې دپاره چې میډیا سره به انټرکشن کوي هغې به ویل چې یاره موږ له د پریس ریلیز چې دی تیاری شروع کړی د اپریشن په باره کې مې افتخار چې دی نو هغه پریس بریفینګ وکړي ډېر زیات خوشحاله وتی چې ته په حکومت کې نو بیا فوج هم ټیک دی بیا اپریشن هم ټیک دی بیا نقل مکاني هم ټیک دی بیا چې کوم دي کیجوالټیز هم ټیک دی هر څه ټیک دی چې په حکومت کې نه نو بیا چې دی نو هر څه غلط دي. ګوره جي یو بیانیت چې ده په هغې باندې ټول متفق دي او هغه مقبول بیانیه ده او هغه د سوشل میډیا نه راپیدا شوې ده چې هغه دوی دا ګڼي چې د په خیبر پښتونخوا کې بد امني چې کوم ده د دې شاته د ملیټري اسټابلیشمنټ غلطې پالیسیانې دي. مسلم لیګ نونه نو ته خو په حکومت کې ناست این پی انډایرکټلی چې دي له ټولو نه آف د ریکارډ این پی ته د شهباز شریف چې دی په عربونو باندې دغه ورکړلی فنډینګ ورته کړی دی او د این پی مرکزي صدر چې کوم دی نو هغه د دغه اسټابلیشمنټ په اشرباد باندې د اکوموډیشن فارمولې لاندې چې دی د بلوچستان نه سینیټر شوی دی. بیا پیپل پارټۍ ته وګوره پیپل پارټي چې دی هغه د سن نه علاوه په بل ځای کې چې دی هغه دلچسپي نه لري په خیبر پښتونخوا کې حالانکې د خیبر پښتونخوا د حقوقو په حواله باندې د پیپل پارټۍ ټریک ریکارډ چې تاسو د خو ستاسو ایریا ده تاسو په دې باندې کمانډ دی چې د ټولو نه ښه ریکارډ دی. ټیک شوه د مسلم لیګ نون خو تاسو ما ته دا ووایئ د دې موجوده حکومت څومره خوښ شو د شهباز شریف د حکومت
په یو نیم کال نه خو زیات وشو یاره دی چې دی که نه څو ځله پېښور څو ځله ما همدغه دا وکول بل کم ګران کار دی که نه نو زما خپل خیال دی هغه راغونډو مجي نه چې ټولې پارټیانې هغه لګیا دي او د خپل ریټ زیاتولو دپاره د مقبول بیانیې د مخکې کولو دپاره او فوج ته یا ملټي اسټابلیشمنټ ته د دې تاثر ورکولو دپاره چې موږ په دې وجه ستاسو مخالف یو نو زموږ د اکموډیشن دپاره دی چې نور انتظامات وکړي نور چې دی نه امن د چا ترجیح ده نه د امن دپاره چې د څوک سنجیده کوشش کوي دا تاسو یو خبر وکړه د قرارداد چې کوم دی یاره تا خو چې دی د صوبې سټیک هولډر پارټي چې کوم ده هغې د پاکستان په ریاست باندې چارجشیټ لګولی دی د هغې خو خلاصه دا ده اسف نثار صاحب چې د خیبر پښتونخوا د بدامنۍ ذموار چې کوم ده هغه دغه دی د فوج دی یاره د فوج سر انزل چې کوم دی که نه دا هم ډېر ګران کار دی ټیک شو چې هم دغه خلک د دې فوج سابقین چې کوم دی هغې سپورټ کړي دي که نه د پاکستان تحریک انصاف چا جوړ کړی دی خو چې کله د حکومت لرې شو نو بیا انټي اسټابلیشمنټ شو که نه اوس هم مینتونه کوي خلکو ته دروغ وایي د خپلو زامنو د راتلو خبره یې راغله نو نن اعلان کړی دی چې هغه به نه راځي دا نور چې کوم دلته کې روره خو بل طرف ته څه دی سبا نه بله ورځ چې کم په 5 تاریخ چې کم دغه کېږي دا بیا په اسلام آباد نو دغه وزیر اعلی صاحب اعلان د سټیټمنټ راغلی دی چې هغه به زه لیډ کوم د پارټۍ د مرکزي کابینټ اجلاس به چې دی په سی ایم هاوس کې کېږي یو طرف ته د صوبې دا حالات روان دی بل طرف ته چې کوم دی ته چارجشیټ پیش کړې تاسو خبره کومه د سهیل افریدي عبدالغني افریدي دی یا بل څوک دی او د دغه ځای اقبال افریدي دغه سټیټمنټ چې کوم دی که نه هغه د آیین پاکستان کو چرته وي چې دوی ډېر ذکر کوي د هغې مطابق چې دغه د بغاوت په زمرې کې راځي ته څنګه په یو داسې صوبه کې چې دی ته یو داسې چارجشیټ پیټ کې دغه کې د ډسپلی کې یا ته پیش کې او بیا چې دی تا پرون هغه قرارداد پیش کو هنګامي قرارداد و یا دا اول ځل په اردو کې دا خبره واورېده هنګامي قرارداد پارټۍ کې هنګامي قرارداد او نن چې دی په باجوړ کې اپریشن شروع شو زما خپل خیال دا دی چې دا ټول ګنګس دي دا ټول پولیټیکل پوینټ سکورینګ کوي دوی خپل ریټونه زیاتوي او په کار دا چې د دې دریو د زما خپل تجویز دا دی چې ته دا دومره انیشیټیوز کوې آصف صاحب سیده ساده خبره ده دو پوینټس دي یو دا چې نیکشن پلان راواله په هغې باندې عمل درآمد وکړه او دویم دا ده چې د دې ټولو ډرامه بازو په ځای باندې د اپیکس کمیټې اجلاس راوغواړه په هغې کې به کور کمانډر صاحب به ناسي هغې کې به ګورنر صاحب ناسي د وفاق نماینده د ملټي اسټابلیشمنټ نماینده او د چیف ایگزیکټیو پی سی باندې نو ته خو خپل دغه ته نه شتلی ته تبلیغ قرارداد کې دا ویل چې څنګه مختلف سیاسي پارټۍ ان پی خپل دور کې ولې تاسو ته کیا چې سوات فوج د چا په دور کې تلو ایم ایم ای په دور کې اکرم درانی صاحب ایم ایم ای په دور کې ما چې دا لږ په ریکارډ راولو اوس اغیم وایي چې نه فوج د شي واقعي ټیک د موږ به د فوج سر باندې وینځو ډېرې غلطۍ به هغه تم وي خو سوال دا پیدا کیږي چې کله په هر د کمې پارټۍ حکومت چې په سخت وخت پې راشي نو دغه فوج یې په خپل روغ غواړي په مینه زارو غواړي چې راشي حالات موږ ټیک کوي خو چې بل کله خبرو کوم مطلب پوره شي نو بیا وایي چې دا اوس بوج دی تاسو ته خبرو کوم د دې ټولو لیډرانو انکلوډینګ د سی ایم د دوی سره چې کوم د دوی سکواډ د سکیورټي په هغې کې د پاکستان فوج کمانډوز چې کوم دي د فرنټیر کور هغه به کوم شامل دي ته خپل حفاظت چې دی په هغو کې په خپل پولیس باندې حفاظت چې کوم دی ستا پې دومره اعتبار نشته او ما ورته اړمې چې نه صرف پولیس ته یې پرېږده یاره د پولیس خو رپورټ دی چې د خیبر پښتونخوا د قبایلي اضلاع او د جنوبي اضلاع په 47% چوکو کې پولیس چوکۍ چې کوم دي پولیس سټیشن یې تاڼې چې ورته موږ وایو د هغې چاردیواري نشته ته خو خپل پولیس هم وژنې ته ما ته آصف صاحب دا ووایه د سوشل میډیا نه یې راوچت کړه چې په دې 13 ورځو کې سره د 2 میجرانو د یو کپټن پرون یو په شمالي وزیرستان کې ښکلا هلک ته هغه شهید شوی ته ما ته د پی ټي آی د صوبایي حکومت یو منسټر یو وزیر یو مشیر یو ایم این ای یو ایم پی ای په فاتحخانه کې وښایه یا چې دی په جنازه کې وښایه داسې نه کېږي وروره دا چې کوم صورتحال دی که نه که ستا د فیډرل ګورنمنټ سره د ملټري اسټابلیشمنټ سره د باني په کاته کې د هغې که نه د هغې قیمت د خیبر پښتونخوا د امن په سر باندې چې یا سلامتۍ په سر چې دی نه هغه ما ادا کړه سیاست حکومت بېلول پکار دي دي زما په خیال دا خو ته مخکې چې دی دې پارټۍ کې دننه هم دغه وه عقیل صاحب تاسو نه به زما اخري سوال دا وي ځکه چې تاسو ما ډېر په زور ایثار کړی وي تاسو به وځئ وفاقي حکومت که زمونږ ذکر وکړو دې نه پهله هم تاسو یو پروګرام کې د دې ذکر کړی او ورسره مونږ چې خپله کم مین نام نهاد مین سټریم میډیا چې ده نو د هغې په ترجیحاتو کې مونږ چېرته یو نه یو پکې
ستا مین سټریم میډیا چې ده که نه هغه د 4 ورځو نه د خر اسلام آباد د خر د غوښې په کته کې روانه ده. لکه ته که اوس هم ولګېده 8 بجې باندې د غزې پرایم ټایم دی، یاره هغې به دغه خبرې کوي، هغې به دا خبره کوي چې د عمران خان بچي راځي که نه راځي، نه راځي نو ولې راځي. هغې خو داسې ګڼي چې د خیبر پښتونخوا بلوچستان چې کوم دي د پاکستانستان نه. ځکه وختي چې ما په تمهید کې دا خبره وکړه چې یاره موږ مجبور یو چې بیا موږ سونو یا داسې ټایپ پلیټفارم چې کوم دی هغه بیا استعمال کړو چې خلکو ته پته ولګي که نه. لکه دلته کې د دې خیبر پښتونخوا کوریج کوم ځای کې ورکړی کېږي پی ټي آی، د پی ټي آی حکومت دغه غیر سنجیده طرز عمل، د بیانات، د دمکیانې، د ډرامې، لکه دا د چیف ایگزیکټیو د کولو خبره وه چې هغه وی چې دلته کې د ګوډ او بیټ طالبان چې کوم دي زمونږ 2 پریمري ایجنسیانې چې کوم دي هغه دغه کوي. نو ته ماته دا ووایه چې دا تا چې 110 هارډ کور کمانډران راخلاص کړي ته خبرې په هغې کې 2 چې دي آصف نثار صاحب 2 دومره هارډ کور کمانډرانو چې د هغې د رهایۍ دپاره د هغه وخت د پی ټي آی صدر مملکت چې دی که نه هغه خپل سببدیدي اختیار استعمال کړی و. اچھا او په هغې کې د بعضې خلک خو غلط بیانۍ نه کارلی، څوک وایي 1,000 40,000 زما چې کوم معلوماتو تقریبا 14,000 کسان چې کوم دي هغه د افغانستان او د نورو علاقو نه چې دي هغه راغلي وو پکې که نه. دا د 14,000 فیګرز کم سے کم لکه دا 40,000 یا 1,000 نه دی خو 14,000 ډېر زیات دي که نه. نو هغه وخت کې ته ماته دا ووایه چې ستا باني جنرال پیس صاحب، بیرسټر صاحب، دغه پوره سکواډ د هغه وخت ملیټري اسټابلیشمنټ چې دا دغه راوستل، دا خلک یې راوستل، نو هغه ګوډ طالبان نو تا ولې راوستل؟ ته خو به هغه کار کوې چې تا مخکې نه یې کړی. که اوس د چا سره خبره په کوم ځای کې دغه دی، ته خبره کوم د پاکستان په ملیټري تاریخ کې په دې روانه میاشت کې 4 میجران چې دي که نه دا شهیدان شوي، 2 په خیبر پښتونخوا کې، 4 یا 5 یا 3 په دغه کې عمر شهادتونه په بنیان مرصوص کې نه دي شوي. ټیک شو. هغې کې چې دی ته د یو افسر ولې دا د انډیا نه راغلي، دا د بوټان نه راغلي، نو دا رویې چې کوم دي که نه د دې رویو نتیجه به دا رسي یو پولیټیکل لیډرشپ چې دی که نه هغه به بیا د کوره چې دی مومنټ هم نشي کولی. د تحریک انصاف زه تاته بله خبره کوم بیا زه پاتسمه کوم چې جماعت الاحرار یو ګروپ دی او ډېر خطرناک ګروپ دی د عمر خالد خراساني کو ستاسو خیالي هغه جوړ کړی دلته په پېښور کې چې دی د کوټۍ چرچ باندې حمله شوې وه، داسې غټ اټیکس چې کوم دي هغې کړي وو، هغه ډېر اکټیویټ شوی دی. ټیک شوه. د هغې د لیډره چې هغه د ټي ټي پي سره هغې اتحاد کړی دی او هغه د هغې د کابینټ اسم د سربکف مومن هغه وایي چې روره هر هغه پارټي به ټي ټي پي په نښه کوي کم چې په ډیسیژن میکینګ کې شامل دي. بیا خو د هغه خبرې مطابقه بیا خو دغه چې دا په ډیسیژن میکینګ کې نه ده شامله. تا ته خو چې دی په تا باندې خو د خپلې پارټۍ خلک الزام لګوي دا د اسټبلشمنټ سړی دی. نو آیا ته د اسټبلشمنټ د دغه لیبل کوزولو دپاره چې دی بیا دا عجیبه عجیبه بیانونه چې دی ورکوي؟ ما ته ښکاري چې په دې صوبه کې ایمرجنسي نافظ کول غواړي او که دیو سنجیدی نو د دې ډرامو نه او د دې اجلاسونو نه د دې جرګو نه د دې کانفرنسونو په ځای باندې به اول د صوبایي اپیکس کمیټې اجلاس راوغوښتی شي او وزیر اعظم صاحب دې هم تکلیف وکړي که نه هغه د فیډرل وفاقي حکومت ته هم لږ هغه هلته هم اپیکس کمیټې ده که نه هغې کې د دې خبرې دغه وکړي او که نه بیا دا خبره کوم د خفګان او د طنز ځای کوم چې یاره کو نه کېږي نو بس بیا د هغې ښه خبره دا ده که نه چې دا جنوبي اضلاع او قبایلي سیمې چې خلک بیا سمړه کوي بس دا د بیا په رضا سلا دغه ټي ټي پي ته د حواله کړو خبره. د عقیل صاحب دا خبره لکه دا د زړه د موږ ورته ویلی شو انسان چې تنګ شي بیا داسې خبرې کوي والله دې نه کوي چې دې طرف ته صورتحال لاړ شي. موږ کوشش کوو د نورو میلمنو سره هم د رابطې د عقیل صاحب چې کومه خبره وکړه هغې کې 3-4 شیزونه ډېر خطرناک موږ ته مخې له راځي. یو خو دا دی چې په نن په یوه ورځ 19 اضلاعو کې کارویانې شوي دي، یعنې 9 صوبې نه زیاتې دا کارویانې روانې دي. د دې کارویانو مطلب دا دی، د دې خبرې مطلب دا دی چې هغه خلک ډېر زیات مخکې روان دي. مخکې روان مطلب دا دی چې د صوبایي حکومت د ناقص پالیسۍ یا د کمزورې پالیسۍ په وجه
صورتحال دې ته ورسېدو چې 19 اسلاو کې کاروایانې کېږي بل په یو میاشت کې 4 میجران شهیدان کېدل نو دا خبره چې دا خو د چا بچي خو به کنه د چا ځامن خو به منځ کې خبره بیا ماغه راځي چې د دې غیر سنجیده پالیسو ټوټل قیمت عام ول صدا کوي کاغه قبایلی زمونږ رونه دي او کاغه زمونږ نور علاقو پښتنو رونه دي دا ټول قیمت د غي د وینې نه اخیسته پوره کیږي نو دا څومره د افسوس خبره ده چې بیا دغه ته په دې معاملې کې مونږ بیا سیاست کوو او هغه سیاست په وجه مونږ د صوبې حالات ډېر تباہی طرف روان کړی دي ساجد حسین توري صاحب مونږ سره پلاین دی هغه سره مو خبره کو د پی ټی آی د دې حواله سره السلام علیکم وعلیکم سلام مهرباني ساجد صاحب د پاکستان تحریک انصاف د پارټي د طرفه د صوبای چې کم چپټر دی هغه طرفه چې کم پرون یو چارج شیټ جاری شوی دی موږ ورته چارج شیټ وایو او هغه کې د فوج نه د مطالبه شوی دا چې فل فورس هم دستی دا ټول علاقې خالی کړي موږ به د صورتحال قابو کړو خو دویم طرف ته نن چې باجوړ کې د صوبای حکومت په دعوت چې کم اپریشن روان دی ناغم لګیا د فوج په ذریعہ دی نو صوبای حکومت خدا غواړي چې فوج دی وی او پی ټی آی دا غواړي چې فوج لاړ شي تاسو څه ګوري چې دا مطالبه د وخت ضرورت ته کنه په دې باندې لګیا د سیاست کومګه بس چلے کنه اول خبره خدا دې ته دا مکمل سیاست روان دي سیاست نشي ورته دی سیاست په یو ډیر خوشاله دی عبادت نه خلکو مطلب خدمت کولا دا منافقت کوي کنه منافقت دی وجه نه کوي ته په هغه کې وګوره خیبر کې ک ایم پی ورته دیتا ملاو دی ک ایم ان ای ورته دیتا ملاو دی ک سېنیټر دی دیتا ملاو دی ته خپل خلکو आवाज موچت کا आवाज نه ته فورس سره کینا هغه سره مسله روانه کړي عوام دی فورسز من کې مطلب ولار رو بسا بالکل لار د سره رو بسا دا کم دهشتګرد افغانستان نه راغلي دي ټي ټي پی ولا دا معلومه خبره ټي ټي پی د ایکس واي زد څومره ګروپونه دي چې دا ګروپونه زموږ د سټیټ خلاف دي زموږ ملک زموږ وطن خلاف دي او کچيري 2 نمبر گیم کیږي کچيري طالب ما کلی ته تیرا کې راځم زه ورته ویل کم کوم ورته نشم یې په مخ د څو سترګې دي کا فوج راځي هغه ته ډبل ویلکم کوم نو دا خو مطلب د طریقه خو نشو یو هغه کس ته سټیټ تسلیمای ته شناخت دیر کړي لري ته پاسپورت دیر کړي لري ته مطلب نور مراد دیر کړي دي دا سټیټ فوج راځي الټکی د خوارج په خلاف اکشن کوي هغه اکشن کې په پاره تی مرګتیا وکړي خو مرګتیا نه کیږي څه غلطه زمونږ پالیسي کم شته اچھا او څومره پورې خبره دی پی ټی آی ده د پی ټی آی ایم ان ایز دي د پی ټی آی ایم پی ایز دي کمپلیټ منافقت کوي عوام مطلب په غلط ټریک روانه وي عوام دومره اوس مطلب نه پوهه نه لري اوس واري خبرې پوهه شوی دینه علاوه یو ډی سی ته کله مطلب یو نوټیفیکیشن کوي پاکي وزیر اعلی نی خبر سوالم نه پیدا کیږي داغه علاقې نمائنده نی خبر سوالم نه پیدا کیږي ولی مونږ هم لیدلې دي تر شو کې اندل سکول کې چې کله به اپریشن لانچ کړو مونږ به وروختو مو به اعتماد کې واخستو مونږ په مطلب ورسره اګری شو اغه بعد اپریشن شروع شو نو دا مطلب تاسو دا دی لکه مام دې طرف ته د اشاره وکړه چې پارټي یو طرف ته د صوبایي حکومت بل طرف ته دی خو ورسره توري صاحب دا لګ راته وي چې په دغه ټوله معاملې کې تاسو وفاقي حکومت چرته ویني یا صوبایي حکومت خو غیر سنجیدګي مونږ ته مکمل ښکاري او وفاقي حکومت کم ځای کې دی دا چې څنګه کنه دا خو 9/11 نه بعد کمی مصالح راغلي دي نېشنل انټرست کې څومره فیصله شوې دي او پارلیمنت کې هغه مطلب په فاټه باندې امپلیمنٹ دي هغه نه الله واسه کومه زده یم کنه کله د مو په صوبې کې اکثریت ته د مو حکومت ته زه په کار سټاند واخلم مخکې ما خبره وکړه چې واده چې لار سره روبسي په هغه باندې مطلب پښتو کې څه یې د نصیب سوې نه خبر په کار دار کنه عوام ته څومره ده عوام ته په کار دار دا خپل سټیټ سره ودرېږي د خپل فورس سره خپل پولیس خپل ایف سره ودرېږي او فوج ته او سکیورټي فورس تم په کار دي علاقې د څومره ټرایبل ایریا ده هغه د کوم ټرایب حق ده
هغه په کار اعتماد کې واخلي، هغه په ټرست به حل شي، البته هغه دوی سره په و ځای روان شي مخکې کنه. خو د وفاق حکومت کومه کمزوریانه خوشتا کنه، وفاق حکومت هم په کار دې بدی کې او کنه چې دا تیر ورځو کې چې د مولانا صاحب ته کومه جرګه بوتله وزیر اعظم صاحب ته او الته نه مونږ ته صرف یو شی راغو چې کوټه بحال شو د داخله. آیا دا کوټه به بحال دل ضروري وکنه؟ هغه چې کوم واده شي وي هغه 100 ارب روپۍ اضافي او فلان هغه شی زیات ضروري و. زه چې نه دغه کې زه باقاعده د هغه جرګې سوم، زه باقاعده پی ام هاوس جی پروتوکول نه ماته فون راغو، زه لاړم هغه کې نه سلام هغه کې د ټولو قبایلو خبرې واورېدې او خط طریقې سره د هر چا خپل علاقې خبرې ښه طریقې سره وکړلې. او هغه کې صرف دا خبره نه وشوله چې د سټوډنټ خبره دا و چې زموږ سره ځوانان سره او د غویم ډیمانډ خو مین چې دا ته پاره کې دا خبره وشوه. د نیکسټ میټینګ به موږ تاسو دوباره راغواړو. په هغه میټینګ کې ورته سماته پته ولګیدا هغه کې د حکومت دا سوچ فکر د وفاقي دې کې موږ ټول سیاسي خلکو ته دغه د ایلډر ته دغه د یوت ټول د حصہ ورکو. خبرې پوه شي چې دا نه صرف یو پارټي کنه ټول پارټي راوړو په دې باندې خبره وشي ته مخکې به ته لا عمل جوړو. خو خبرې ورته کلیر وشي د ان اف سی کې موږ ته حصہ ملاو شو. هغه ویل چې نه تاسو ته 700 ارب پلس ملاو دي 250 کم 300 میلیون کوم دي بیلین کوم دي هغه ریلی شوی دي دا موږ ورته چرته لګیدلې دي کنه. او څه شوی هغه نه علاوه سټوډنټ یونیورسيټي جوړه نشو، هسپتالونه مده اپګریډ نشو، میډیکل کالج رانه او سټوډنټ موږ در بدر سر دي کنه. نو دا ټول خبرې ډیسکس شوې. خو مین شي دا نه ته ووس په کار وفاق کوم دی هغه په کار دره چې مضبوط طریقې سره ودرېږي او خلک اعتماد کې واخلي، سبا یا حکومت اعتماد کې واخلي والله رو بسي کچې دا بیان نه راځي ته فوج وزي دا وزي چلو فوج وته تاسو پرې کدي علاقه همدغه زم آیا قبایلی پولیس دومره تکړه دي چې دغه کمې به پوره کړی شي؟ دا د پولیس نه دا د اف سی کورم لري، دا مین شي دا د فرنټیر کنسټبلری دا کورم لري، دا شی ته کوم دی فوج نه بغیر نه کیږي. آیا نن ورځ هغه ورځ راغلی دی کنه په یو ځل یو فیصله وشي سیستم ختم شي. ما مخکې خبره وکړه هغه قومونه ټرایبل کلچر رسم په مطابق اعتماد خپل پکار دي ځان سره یو لاین باندې روانول پکار دي. خو دا اعتماد به حال نه لري. هغه ریزن سره څه پاس دي څه شي دي هغه ته دوک رسیدلې هغه ته نقصان رسیدلې هغه ټرست نشي کولای. ساجد سے پدیم لګر سره خبر وکي چې قبایلی ازلاو کې غربت ته بیروزګاری د ډیر بد حالات دي. پدې لړ کې زننم یو څلور ملګری می راغلی و چې داغي صدم ماینز مسله وا د لیز او په وړو پیټي شزونو باندې هغه شزونه سار شوی دي. هغه ما ته خبره کوله وی کده زمونږ د کولې سلیز وږي وی کچره دا لیز وشو نو صرف په اپر جنوبي وزیرستان کې کم از کم 5 سے 10,000 لیبر بمو زمونږ الته لګي. نو زه حیران دایم چې آیا صوبایي حکومت زمونږ صوبایي ادارې پکار خدا و چې قبایلی ازلاو کې مایننګ باندې انډستریالایزیشن باندې ټوریزم باندې اګریکلچر باندې لایفسټاک باندې کار وکړي. خو موږ ته خو سم نخکاری تاسو دا غنی کداغه روزګار او کاروبار مواقع ملو شي نو ور سره هم دهشتګردي ډیره کم شي. چلې کنه زموږ ته خلند ورځي ټولو نه اولنې شی کوم دا امن دی. بالکل امن نه بعد څومره پورې د بیس خبره ده د ماینز منرالز ډپارټمنټ خبره ده الله دا مدد تام ته نو ستې محمود دومره زیات عجیب باغوندې پروسیجر دی تخریب خپلم سلندر وکي ته نه غواړم او کچيري به تا ماین کې مطلب څه کوالټي مطلب ایون هر څه وروته کنه کله فرایډ وروته مطلب کاپر شي وروته ورو پرې هغه مطلب مالک نشي جوړای ته پرې تا اول حکومت دی ډپارټمنټ کې بخلک د 30% راکا بالکل هغه نه بعد وزیر اعلی ته پرسنټیج ورکړي هغه نه بعد نور خلک دی هغه ته پرسنټیج ورکړي صوبایي مدد سیکریټریټ کې وغیرہ نو دي نو ته پتی کیږي څه مین شاله ته کوم ظلم ځای په دې سیستم کې روان دی حکومت په څه لګیاو چې اف سی آر کې یو خبره واکنه کوي رائټ ته دې ځلې ملاو شو ته بیا چې نشو خوسته
په دې کې خو مطلب دا دی هر ورځ مطلب نوې اګریمنٹ کیږي، هر کال نوې اګریمنٹ کیږي، بیا کني مختلفه طریقې ته خلک د طرف پوهڅي اخیری په ویلا کاروبار نه کوم بم دغه څه ده مطلب یو وزیرستان خبره وکړه جی لزر کسان به ال تکور کوي مو پرمي کې سبسټون ده سبسټون څنګه نن شروع شي ما د دې سره شل زره خلک کار کوي الله مطلب څه څوک پرګدي دا څومره د افسوس خبره ده نو دغه د لړکی د سیاسي پارټي زمونږه بل دکان کولاو کی د اي پي سي د جرګې په نوم باندې نو د قبایل د خلکو د روزګار د لپاره دی یو موټي یو جرګه ولې نه کوي چې صرف دا یو نقطه ایجنډا دا صرف د کاوه ده کاغه هر پارټي کوي لیډرشپ کومه نشته ختم شوی دی هغه نه علاوه چې ما کوم ریسپانسیبিলিټي دی زما کوم ذمہ داری ده آغاز نشم پروای پر کوي او نورو کرپشن تا مدل لاس چوم اقوم د کوم نو دا مګ بچن کی کامیابیږي تخپل سوچ وکا چې یو ذمہ دار سره په یو کورسه باندې ناشته هغه دی پر ناشته د تخپل پبلک ته مدل ریلیف ورکا بالکل کله پبلک انټرست کی هغه ان شو تنخواه نه مراوت نه بغیر زمل به ترقی څنګه وکړي مین شي داره چې لیډرشپ د کومره هغه باندې موږ افسوس ده لیډرشپ کا سم ده کدي قبایل ته قسم کوي نه کوي صرف د مو کې دا نو چې ال جنگ یار خدای د پاره راشه کنه پر جنگ ختم کړه طریقه جوړه دا چا کار دم دا خو د لیډرشپ کار دی کنه چې جرګاو کې مرکاو کې لیډرشپ راځي نه لیډرشپ د کومره اسلام آباد هغه نوځي زموږ لیډرشپ کوم دی کنه هغه د غټ پارټي لیډرشپ دی چوک سین پنجاب پوری محدود دي چوک اسلام آباد پوری محدود دي چوک په خبره پوری محدود دي کوارټ تم نه دي بلکې زه خو بداوی ما چا کم زموږ پښتون لیډرشپ هغه پهل راغو په خبر ته او اوس خو په خبر نه لاړو اسلام آباد ته اوس خو پښتون لیډرشپ په اسلام آباد کې لټوي دي یاره جی پښتون خبره کوم معنی پښتون مطلب مختلف ګروپونو کې تقسیم شوی دی پښتون مطلب دی وخت اشاره لیډرشپ لري نه او لیډرز اخته نه يم کنه که زم قبل له قبل لیډرز اخته يم کنه صرف د پښتون خبره کوي ونن ورځې مو په کې په بلوچستان کې داسې پښتون نشته هغه په څو چاته ودی شاته ودی دا بالکل مین شي دا الله د مونږ خلکو اعتماد ختم شوی دی بالکل نور خو قسم را په خدای زمونږ نه پیګو په ژوندون کې دوزخ کې پراته ډیر مننه ساجد صاحب د ټایم ورکولو ساده کتون کو اوریدونکو تاسو سره ان شاء الله بیا مرابطه کوو ډیر مننه کتون کو تاسو اوري د اوریدونکو زمون ساجد حسین توري صاحب ډیر خپل خبر وکا چې لیډرشپ شته دی نه لیډرشپ چرته ناشته اول خو لیډرشپ په خبر کې وای او اوس خو د خیبر پختونخوا لیډرشپ موږ لټوي په اسلام آباد کې ټول اهم لیډران چې زموږ کم دي تقریبا د ټولو پارټو هغه شفت شوی دي اسلام آباد ته او په خبر چې په خبر نم خالی شي موږ ته نو بیا موږ اندازه د دې لګولې شو چې دا صورتحال کم طرف ته روان دي توري صاحب بلم ډېر خپل خبرو کا چې پکار دادا چې قبایلی علاقو کې د روزګار د مواقع د لپاره سہولتونه ورکړي شي اسانتیا ورکړي شي د سوبسټون خبره غيو کا او د حقیقت ته الته په یو مخصوص علاقې کې سوبسټون ماین دی یو لهر دی یو چنک دی یو موږ ته یو ګروپ ویلو چې بار الرسي هغه باندې کار سٹارټ شي نو د وکول دی چې شل زره کسان به اغلته برسره روزګار شي د یو اندازې مطابق غیر مصدقه اندازه ده که صرف موږ په مایننګ په شوبه کې صحیح طریقې سره کارو کو لیزونه صحیح طریقې سره ورکړل شي او پاغه باندې بیا په ټایم باندې کار وشي نو کم از کم 2 سے 5 लाख کسان خو د لیبر په صورت کې اغلته برسره روزګار بشي او چې کم بیا انډایرکټ هغه کار سره وابسته وي د هغه تعداد هم کم او بیش دومره وي نو 1 میلیون کسان صرف په قبایلی ضلعو کې په یو سېکټر کې آبادی دي شي د نه پس بیا زراعت ته بیا لایف سټاک دی بیا ټوریزم دی یو تیرا کا آباد شوا او یو ما مونږ پرونه یو پروګرام کې خبره کوله چې زموږ خو بدقسمتي دادا کدا تیرا چې مونږ کټ کو او چته کو او د اٹک نه هغه طرف ته پیوست کوالته ولګو نو عرب هاو روپے بعد دال ته صرف د ټوریزم په مت کې آمدن راځي دي کله د کروندې د ځنګلاتو آمدن شامل
خو چونکې هغه دغه علاقې کې ده نو دغه تیرا دا صورتحال دی چې ما سموده وړاندې یو ملګري ته ویل چې تیرا ته ځو هغې زه منې کړم چې فلحال تیرا حالات ټیک نه دي او موږ بیا وکړه د تیرا کې د ډېرو ګروپونو هلته موجودګي ده او هغه موجودګي ظاهره ده خطرناکه ده او هغې نه پس په بیا هلته ټوریزم موږ څنګه سرته رسوو نو چې دا صورتحال وي مونږ به د ټوریزم او د کاروبار او تجارت چې قبایلی علاقو کې نه وي هلته به روزګار نه وي چې روزګار نه وي نو دهشتګردي به څنګه ختمو. عرفان خان مونږ سره په لاین باندې دی هغې نه به هم تپوس کوو. عرفان السلام علیکم. وعلیکم السلام. عرفان دا راته ووایه چې پیله خبره پاکستان تحریک انصاف خو وایي چې فوج دې لاړ شي او د خیبر پښتونخوا حکومت چې هم د هغې دی هغه فلحال په بل موډ کې ښکاري بلکې د هغې په وینا خو په باجوړ کې اپریشن هم فوج شروع کړی دی. دا قرارداد یا دا مطالبه د وخت ضرورت دی او که نه په دې باندې سیاست شروع شو؟ ډېره مننه. بلکل سر چې کوم دا وخت کې د خیبر پښتونخوا صورتحال دی اپریشن سربکف یا د باجوړ حوالې سره نو په هغې کې پاکستان تحریک انصاف یو ځل بیا خپل سیاسي چالونه چلوي د خلکو همدردیانې حاصلوي یو طرف ته او دننه بیا دغه ټول څیزونو حمایت کوي. په دې هکله باندې د صوبې چې کوم صورتحال دی وزیر اعلی اوس د شپې 10 بجې اجلاس راغوښتی دی. چیف سیکرټري آی جي اډیشنل چیف سیکرټري هم دا خلک به پکې وي او راتلونکي تګلاره به ځان دپاره کوي یا په دې بریفینګ ورکوي چې څه صورتحال روان دی. خو په دې وخت کې موږ د صوبې سکیورټي یا د امن و امان صورتحال ته ګورو نو په هغې کې دا د وخت ضرورت دی او حکومت یا پاکستان تحریک انصاف چې په دغه موضوع باندې په دغه حساس معامله باندې سیاست کوي نو پکار دا چې هغه په یو پیج باندې راشي هغه کینی د اعتماد د دوی خلکو حاصل کی او د هغې په فیصلو کې شریک شي. خو په دې وخت کې دوی ته هم پته ده چې په خیبر پښتونخوا کې د انټي اسټابلیشمنت یا دغه نریټیو جوړول هغه دوی ته ډېره زیاته سیاسي فایده ورکوي. نو په دغه فارموله باندې لګیا دي. خو چې موږ کوم دننه معلومات وکړل نو حکومت او پارټي یعنی علي امین ګنداپور صاحب او د دوی پی ټي آی دا بالکل په یو پیج باندې نه دي. دا ډېر زیات تقسیم ښکار د څو خلکو څه خواهش دی د څو خلکو پکې خپل پرسنل ایجنډې پکې سیټ کوي او ما څنګه وي چې دوی ته پته ده چې د وخت کې دا بیانیه جوړه هغه دوی ته تقویت ورکوي یا د دوی په حق کې دي نو ځکه دوی دا قسمه حرکات یا دا قسمه عرفان ورسره کومه د نورو سیاسي پارټو خبره هم وکړو د امن د پاره چې پاکستان تحریک انصاف څو ورځې وړاندې یو کل جماعتي کانفرنس وغوښتو نو مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي او ورسره جی واي سمیت ان پی په دې کې شرکت ونکو. الزام دا ولګول چې پی ټی آی غیر سنجیده ده خو هغې نه ورځ پهله چې د سینټ الیکشن نو دغه څلور پارټۍ ورسره په اتحاد کې کلکې ولاړې وي یو بل ته غاړې ورکولې یو بل نظارېده قربانېده. هغه وخت پی ټي آی سنجیده وه او بیا په دویم ورځ په کانفرنس د پی ټي آی غیر سنجیده شوه. تاسو څه ګورئ پی ټي آی سره سره دا نور سیاسي قوتونه سیاسي جماعتونه هم د امن په دې معامله باندې لګیا دي سیاست نه کوي؟ بالکل سر تاسو دا خبره ډیره زیاته صحیح ده او په دې وخت کې موږ وګورو چې د امن و امان په مسله باندې د اوسه پورې یعنی تیر په یو نیم کال کې په خیبر پښتونخوا کې د امن و امان په نوم باندې و آل پارټیز کانفرنس راغوښتل شوی دوا آل پارټیز کانفرنس وزیر اعلی راغوښتي یو د نمخ کې هم رابلل شوی او بیا یو پرس کانفرنس آل پارټیز کانفرنس هغه گورنر صاحب راغوښتي په هغه کې وزیر اعلی یا پی ټي آی شرکت نه وکړي ان پی دا دویم پرس کانفرنس آل پارټیز کانفرنس او جی واي هم یو د انعقاد کړو جماعت اسلامي هم هغه دا راغوښتي سبا دا هم یو ګرانډ جرګه یا اجلاس دي. نو په دې خبره باندې دا بیا موږ ته هم اندرسټینډ ډیر ګران دي چې 1 پوینټ ایجنډا امن و امان نو په هغه کې تاسو ولې د جماعتونه نه رايوځي کیږي او چې کله د خپل مفاد یعنی د سنت الیکشن خبري راځي هغه کې د پیسو اغستلو خرڅولو خبري راځي نو په هغه کې بیا دوی په یو پیج باندې هم وي بیا په وزیر اعلی هاوس کې میټینګونه هم د شپې کیږي پیسې هم یو شاته تقسیمیږي او د اسمبلی په حال کې بیا حکومت او اپوزیشن جماعتونه ډېر په خندا باندې ناس دي خپل ممبران خوشاله هم. نو ټول سیاسي جماعتونه به شمول د عوامي نېشنل پارټي کې موږ ذکر کوو دغه عوامي نېشنل پارټي چې په امن و امان حواله سره خبرې کوي یا د اپریشن په دې وخت مخالفت کوي دغه ان پی چې د نن ناش پال 16 کال مخکې په اقتدار کې و
نو هم د سوات اپریشن حمایت دوی نو کړي خو مضبوط حمایت کړو هغه سکیورټي ادارو سره تعاون نو کړي نو آیا چې کله ته په اقتدار کې نو بیا بعد د قسمه فیصلو ته حمایت کې او چې کله په اپوزیشن کې نو بیا به مخالفت کې نو دغه د ان پی سیاست یا د دې دغه نقطه نظر په دې باندې هم موږ نه پوهیږو چې هغه ټایم کې تاسو حمایت کړو هم ټیک نو کړي کدا اوس تاسو مخالفت کوئ دا تاسو صحیح فیصله ده یا دا ټیک نه ده نو دغه سیاسي جماعتونه د پته دا چې په دې معاملې باندې په خیبر پختونخوا کې سیاست کیږي د خلکو د عوامو د ووټ هغه همدردي حاصلېږي نو په دې ځکه سیاست کوي درې جماعتونه په خیبر پختونخوا کې هغه تحریک انصاف جی وای او ان پی هغه په دې موضوع باندې همیشه سیاست کړم دی او بیا به هم کوي ځکه چې دوی ونه جماعتونو دلته ډېر زیات سټیکس او عرفان کته وګورې نو د سوات فوج د ام ام ای دور کې راغلیو جی او بیا د ان پی په دور کې خو مضبوط اپریشن وشو او د ان پی په د پی ټی آی په دور کې فوج دلته پروت دی نو چې کله د دې حکومتونه نو فوج روغ واړي او چې بیا د اپوزیشن کې شي بیا وایي چې فوج دی سوزي سر هم دغه ارز کوم چې اوس لږ شی وړاندې د جی وای مرکزی ترجمان اسلام پوري سر سټیټمنټ راغلی چې موږ د باجوړ اپریشن مخالفت کو هغه کو نو دا ټولې فیصلې چې کیږي کله چې تاسو بیا په فورم باندې د سلیکټ الیکشن موږ ذکر کوو یا د نورو عہدو ذکر کوو په هغه کې تاسو په یو پیجی خپل مراعات هر څه اخلي هغه هر څه ټیک وي او چې بیا د صوبې د امن خبره راځي د یووالي خبره راځي نو هغه کې هر یو جماعت تقسیم دي دغه جماعتونه د ان پی مزمت یا اختلاف راغلي لري د ایم راغلي لري د پی ټی آی خو باقاعده یو قرارداد راغلي لري هغه خو د فوج د وستلو د وټاکولو مطالبه هغه کړی دا د فوج کوم تاسو حکومت راوستیو محمود خان صاحب د دې صوبې وزیر اعلی او د هین آرټیکل 245 په موضوع ریکوست کړو چې په دې دولس کال کې را صوبه موږ سنبال نکړې شو موږ یا نه اهل او یا زمونږ گورننس سیستم ټیک نه دی یا زمونږ پولیسینګ سیستم ټیک نه دی یا موږ نشو کولای نو لہذا سکیورټي فورسز یا فوج دراشي اوس چې هغه راغلی دی چې یو نیم کال نه لګیا دی دا کاروایي کیږي نو دا څه وخت کې چې را د پی ټی آی هغه آیا دا صوبه د مسلح تنظیمونو ته حواله کول غواړي آیا هغه د دې صوبې سره ذاتی دښمنی لري ځکه دا اقدامات یا دا قسمه کارونه کول غواړي یا د دې سره د دوی څه مقصد دی چې یاره فرض کړه کارونه موږ وکړو نو په دې کې زموږ ووټ بانک نور هم زیات سیوا او عرفان دا ټول بوج زما اخري سوال وتانه دا وی ټایم زمو ختمېدو ولا دی دا ټول بوج چې موږ پر ریاستي ادارې او په فوج باندې اچو بیا په تنقید هم کو زم په کوم تم به کې بلم به کوي خدا راته وای چې وفاقي حکومت کوم وعده کړی وي د انضمام په وخت سره او درې وانو صوبو نور درې صوبو چې کوم وعده کړی وي هغه ولی پوره نشوي او دا وعده نه پوره کېدو په وجه دا وخت قبایلی علاقو کې د ترقیاتي او د روزګار صورتحال کم طرف ته روان دي بس دا په دې موږ اخر کې پوهیږم سر ډېر مهم هغه دی او زما په خیال کې یو سوال باندې به پوره د یوې غنټې پروګرام کیږي خبره ده چې په دغه وو کالو کې اتو کالو کې کوم فیصله شوی سرتا ججز کمیشن هغه ریپورت مطابق دغه علاقو ته خپل حق نه دی ملو شوی هغه کدا حکومت ته شهباز شریف سیم هغه کې نگران دور او هغه دغه نمخ کې عمران خان څلور کالو نو چې کله هغه دغه د احساس محرومي ښکار دی کله چې په دغه وو کالو کې الته 200 ارب روپۍ لګولو الته تاسو 200 ارب روپۍ ترقیاتي کارونه کړی دي نورې پیسې څه شوي چرته لاړې تاسو دا کارونه الته ولې نکړل نو آیا که تاسو په اتو کالو کې کوم فیصله شوی و دا هغه مطابق تاسو الته خپل حق ورنکو نو آیا فیصله اوس واپس کېدل پکار دي کني دي پکار آیا تاسو کوم یو تجربه وکړه دا هغه ناکام شول او باغی په ناکامۍ کې کردار د چاري کدا د صوبې ځمېداري دا ټول څه صوبې ته راغلی نو بیا صوبایي حکومت کتیر حکومت وزیر اعلی او کداغه وزیر اعلی د نگرانو هغه ولې دا څه پورا نکړل نو د دې ځمېدار قصوروار څوک دی د دې سره با صوبایي حکومت سره وفاقي حکومت هم د دې ځمېدار دی او د مسلم لیگ نو نه د ما په خیال چې د هغوی په دې صوبه کې څه انټرست نشته ځکه نه پاتې چې دغه د هغوی ووټ بانک نشته هغه نه غواړي چې په خیبر پښتونخوا کې د امن او امان صورتحال خراب دي د هغې شهباز شریف یا مسلم لیگ نون ته زیان یا تاوان نه رسي او نه هغه په دې کې دومره دلچسپي اخلي او دغه صورتحال تقریبا د پیپلز پارټۍ هم دی چې هغه د دې صوبې نه ختمه شوې ده جی وائی مسلم پیپلز جی وائی او ان پی او تحریک انصاف په ځکه په دې سوزونو کې چې هغه ته پته ده او د زمونږ ټیکس ډېر مننه عرفان خان ډېر مننه تاسو وفاقي حکومت هم خپل رول صحیح نه ادا کړی او صوبوم نه ادا کړی د صوبایي حکومت هم سستایشته دی او د سیاسي پارټو عدم دلچسپي مشته ورسره
څنګه شاکل صاحب سره خبرو کې ویل مین سټریم میډیا د هغې په ترجیحاتو کې مونږ نه یو ټول بوج بیا په یو ادارې اچول او بیا هغه ادارې متعلق بیا لبولجم بدلول سیاسي پارټو ته کم از کم په خپل دغه طرز عمل غور پکار دی. اجازه به درنه غواړو بل هفتې پورې بل پروګرام پورې بیا به راځو، بیا به داسې یو موضوع تاسو سره ډسکس کوو. تر هغه پورې به سره د خپل اظهار محمود صاحب کوم زموږ پروډوسر دی او دا اکثر د بس په دغه شیشه بازار پروګرام ختم کوي، نو موږ تختو اجازه راکړئ. د الله پامان.